الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. انتہائی محترموں علماء کراموں او د دې علاقې زما عزیزانو معززو مسلمانانو ستاسو دارا جمع کېدل او دا محفل جوړول دا اجتماع جوړول دا نهایت با برکت محفل له ولی بنئ چې دا د رب العالمین د کلام د اختتام په بنیاد باندې منعقد شوی دی او تاسو د مختلف قومونو او د مختلف تنظیمونو او د مختلف علاقو ملمانه را جمع یې معلومیږي دا چې تاسو ټول د قرآن په دې محنت خوشاله یې او بیا زمون محتمیم سے عثمان مولی سے بیماری باوجودم دی زیتا تشریف راوڑے زستا سنی آیت مشہوری ماں زمان خیالو چې دلته کورونه په نظر باندې نه راځي دومره مجمع به کم دی او تاسو ته د مختلفو ځایونو نه را جمع شوي او بیا د کور خلک هم ټول دلته په جمع باندې یي الله دې ستاسو د امینه د قرآن سره نور هم سیوا کړي د قرآن دا محنت چې دی دا د صحابو د دور نه دا محنت شروع دی د رسولو د زده کولو د تعلیم او د تعلم کتا سو منګه د دینه غافل شو او ځانم په نانګاره کنو زمنګ بچی به گمراه شي من خلاصه کې ورستنه نسل به خراب شي دا زمنګ اوسه فرض دي د قرآن خدمت کول او دا په ترقې باندې بوتلل دا د انبیانو میشن دی الله دین ژوندې ساتل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند کې او هغه نرسو د صحابه او میشنو
داغه نورسو د تابعینو میشنو داغه نورسو د تبع تابعینو دا سلسله را روانه ده و زمنګ او تاسو میشن دادې چې منګ او تاسو د لا اله الا الله کلمه وایو نو د الله د کلام خدمت وکړو او د الله کلام تاسو نه دا خدمت غواړي یا کم چې روان دي د دې کشرانو مولیانو د دې طلباو د دې حرس دای چې د دې قوم په بچو کې د قران عالمان او د قران حافظان پیدا شي او د دې قوم په جولۍ کې خیر واچول شي او دا قوم هر یو کس دیندار شي او د قوم عقیدی برابر شي عقیدی د خلکو عقیدی بګړاوي څوک بدیل روان لې د رب العالمین سره نور داغه په صفات او ذات کې برابرې شرک کوي او څوک بدیل روان لې وې د پیغمبري دروازه بند نه ده زمنګ په نبی باندې داغه نور سوم پیغمبران دي او څوک بدیل باندې روان لې وې صحابه دنیا پرستو اټول گمراه شي او څوک بدیل روان لې قبر عذاب نه مني څوک بدیل روان لې تقدیر نه مني څوک بدیل روان لې پرشتي نه مني څوک بدیل روان لې حاکمیت در رب العالمین نه مني دا هر شي خالق الله دی وي او خپل حکومت به بل څوک چلای اذا الله بندگانو تاسو سره ذریعہ یا مسلمانان دا عوام دا قرآن غور دی مسلمان دا مسلمان گناهگار مسلمان دا سره ذری دی د زمانی حق برس عالم دا زرگر دی څه دی دا زرگر دی او قرآن گواه دے وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ سورہ رات کے رب العالمین فرمائے اے خلقو چکم زی زرگر ناس دے یا یو لوهار ناس دے او آغاج وسپنا گرمئی نو دا آغا وسپنی نو یو زک دوڑیگی او تغا وسپنا چکلا لوهار گرمئی او سر زرگر گرمئی نو پدی کی دو حکمتو نی دا آغا زرگر یو حکمت دا ابتغاء حلیت خبر توجہ سر آو رہے خسمجدار خلق یې منګ نه مشران یې ساسو ژوند داسې تیر شوی دی چې ټول مرو د لا اله الا الله ورت کړی دی او قرآن فرمایي زرګر لګیا دی سره زرګر مینو دا زرګر دو مقصدونو راغسته یا به د سرو زرو نه کالی جوړوي او متاع یا به د سرو زرو نه سامان جوړوي کولري به جوړوي منګي به جوړوي ګیلاسونه به جوړوي کله راځي مولی سیب زرګر دی قرآن اور دی او دا مسلمانان چې دی او د دې بچی چې دی نو دا سره زر دی او کله چې مولی سیب ته قرآن تکینی مولی سیب لګیا دی نو د دیو نه سره زرونه کالی جوړي او دغه کالی بیا د خط نه روان شي نو بر تندي توخیږي نو په قرآن سره انسان د خط نه برځي عزت منګيږي چاته د قرآن په وجه عزت میلاو شي او دې د کته نه روان شي تندي له لاړ شي دې د ځمکې نه روان شي کرسۍ له راشي دې په عامه مجمع کې روان شي منبر ته وخیږي عام سړی نشي خطی دا عزت دی دا شرافت دی دا ستاسو بچو ته او تاسو ته میلاویږي او دویم دانه
کلا کلا دا زرګر لګیا دے د سپینو زرونا د سرو زرونا لوخي جوړي منګي جوړي کولر جوړي کولر کی وبپرتی یو زبانی پروت تے د گیر چا پیرنا خلق راځي او یو ګلاس تنه ډکې او خپل تند په ماتای نو د قران د محنت په بنیاد باندې کلا کلا دا مولیان راولګي دا قران ور دې او دا مسلمان سر زردی او مولی سیب زرگر دے مولی سیب لگیا دے دا مسلمان ٹکئی ٹکئی دنا لوخے ڈوڑ کی یو بہترین عالم دنا تیار شی دیر خلق دا مسائل اتگی دی آغا خلق راضی یو دنا دا مسائل اتبوس نگئی او متائی سامانی تیار کر دے لوخے تیار کر دے ہر سڑے دا جواب نشی اور گولے دا با قرآن نا تیار شہرے دا بہترین سرمایہ دا قرآن نا تیار دا بہترین سرمایہ سڑی اوزال خوب لی دلے ہو دا گو رہے لوخی تا لوخے تیاری کی دا قرآن نا خوبی لی دلے ما توی مولی سیب ٹیلیفونیوں کوئی مولی سیب ڈوڑے را تپرتا دا لوخے را تپروتے یو یو وڑے دنگولی نراو چتو ما دو پارن وڑے کی ما تزن زرازی خوب کی نو داغا مولی داغا سڑی امام داغا سرناسو ما توی مولی سیب زپدے تعبیر نپوئے دا تعبیر زما دی مقتدی توقع دا اس قرآن دا لوخی تیار دی دا تیار دی دا تیار دی دا تیار دی جو زب کی میں فقیر تیار ہے نو ما تی تپوسو کو میں مالدار آئی وی الحمدللہ مالدار آئی میں زکاة ورکائی وی ورکاو با میں خود سلور کالا شوی دی کی زکاة میں بند کر دے نو میں دیکھ شخص دے استعمال غٹولی زنزی دے یون وڑی تی خالی نشتا ویزو پوشو میں اس پاس سکو میں نے دی چلو کالو زکاة پر او آئندہ دو پارا ہو بیا دا دین لکھلاری گی سڑے تکے نے او دا سڑی تسلی نکی گی مسئلہ او تا مخی تر آغلنا دا آغا مسئلے حال با بولی جب گئی سڑی تن دا وزوک ماتا یا قرآن نا تیار شہرے مالدار سڑے نشی حال کولے بادشاہی نشی حال کولے وزیر اعظمی نشی حال کولے امیر سے بھی یوازی نشی حال کولے دا وزیر عالم لدی مولی سے دے تیار شوے دی دا پارا دے دا پسر زمواری دا تا صبح عالم سے کارو کو دا عالم کار زما دوستانو دیر گران دے واللہ دیر گران دے دا پا زیمہ آوازی زان اخبالا گیڑا مڑاول ندی دا پا زیمہ زان بچ کول نور ندی دا پا زیمہ بانی زان لمزدوری کول ندی دا پا زیمہ بانی صرف اخبال کور سماول ندی بلکہ دا رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم وعلیکم نارا و ایمان والا و ایمان خواندانو قو انفسکم والیکم نارن اخپل زان اخپل آلو آیال دور نبچ گئی او بلد اللہ فرمائی والتکن منکم دا سے قندوری خبری اللہ را لی گئی دا قرآن کی دن ندی یوازی زمواری دا خپل زان ندا چی دے تاجد کے دے بخلاشی دے منز کے دے بخلاشی دے زکاة ور کے دے بخلاشی حج عمرہ کے دے بخلاشی نا دا پا زیمہ بانے دا دے عوامو اصلاحم اللہ خود لیدا یہ وجی تم بیان علم خزرگر دے دے لگیا رہے دا قرآن نا سر زر تے آ رہی کالی تے آ رہی اب دے قرآن مانی دا خلق گومگی دا اٹھک گئی دیو نا کالی لوڑشی دیو نا لوخی لوڑشی ایو بوڑا بل بوڑا خواہ کے راسو دا کسا میں کلا کلا زین دراشی بیان کے اس گئی ہوئے کتر دیر ناری نو دارا تو ہوئے جب قرآن کی چو صورت ہوئے دی
یا بل بوډا د شاخوا دی خوا کاته یاره چې څوک مې دا خبره وانوري وی 50 نه دي ابل بل ډېر وخندل وی دغه ساحل نه وي اتیاو کالو د نږدې او تا د قرآن سورتونه نه دي وی دا پرېږده سپاري پکې څو دي هغه بوډا بیا خوا دی خوا وکاته وی 40 نه دي هغه بل ورته وی چې ته شیعه خو نه وې او شیعهګان وایي چې قرآن 40 سپاري هلس دي بیزې خوړلې او بوډا یې غلی که وی اتیا کالو د دې ژوند نږدې دی تا ته خپل مذهبي کتاب نه دی معلوم چې سپارې څو دي تا ته مذهبي کتاب نه دی معلوم چې سورتونه پکې څو دي و د الله بنده نو ته آمنت بالله و ملائکته و کتبه ستا به دې قرآن ایمان دی او ستا به قرآن عمل هم دی او ستا عمل به دې جاری دی ساری دی د دې خادم شه د دې خادم شه ډېر سپیشلیست وګوره ډېر بهترین عالم وګوره عقیده به دې سموي چې قرآن ته ناسي هاي مالدار یې قرآن ته عاجز یې فقیر یې مسکین یې د رب غلامي او د رب د غلامۍ کار کوي د رب غلامي دا ده د رب د کلام تر مرګه پورې دیکھبال کوا دې له د طلبا تیاروا دې له خپل بچي تیاروا دا میشن جاری ساته چې ته مړ کېږي او کور کې ټول په ټوله باندې گزاري او قرآن خواني هغه څه کور دی هغه څه کور دی چې د مونږ نه خالي دی هغه څه کور دی چې د تلاوت نه خالي دی سهار د مانځه ټیم نه بانګ ویلی شوی دی او داسې کورونه پکې شته چې نور سیره وکړي هغې کې لا بیا هم کړس کړوس نه خیږي دا څه د مسلمان کور دی یعنې مقبره ښه ده په مقبره کې که بدبخته نه وي نو عذاب به پرې نه وي ستا په کور د مانځه د پرېښودو په وجه عذاب دی د الله بنده هغې بېلمازان ډېره دي او دا زمینداره کوي پنځې دې ته راخېژولي او مټې را بره کړي او لمنې په بڼه کې منډلي او غاښور کې او سری او ټوله ورځ زري زري شي او خپل مونځ په پابندۍ کوي کور والی بېلمازوي بچی بېلمازوي انګور بېلمازوي بچی دینداره نه وي خبره نه مني دا بابا به چې سر په سجده شي دی به رب ته جاړي ای زما الله زري شما ستا دشمنان ګټمه ستا دشمنان مړومه په تاسو د رب احسان دی په تاسو د رب په نعمتونو کې لوی نعمت د قرآن خدمت دی لوی نعمت په دې ستاسو ایمان دی که څوک دنه تپوس وکړي بل نبي راتلو والا شته تاسو به وایئ زموږ نبي ویلي انا خاتم النبي زه د پیغمبرانو خاتم یم په ما انبیا ختم دي زما کار دي مسلمانانو کې علماء ته والا دی علماء به کار کوي دی به هر چا دیکھ بھال کوي اکثر په دې کلي کې سړی که نه د جومات خوا کې کور نه جوړوي سپیکر نه تنګېږم وایي ما دا بانګ بد لګي جومات ته نه راځي مانځه کې د محلې خلک نه ویني څنګه چې د محلې خلک دنیا کې دا نشي ویلی چې دی له ما سره 5 ټیمه په مانځه کې شریک دی دی به قیامت کې هم دا ګوایي ورکوي الله ما محله کې نه دی لیدلی د ژوند تباه دی دا تذکیر رب ته د خلکو توجه راړول موږ ته مه راړوئ زه اکثر وایم وله موږ قدر مه کوئ و موږ له څه مه راکوئ و د الله بندګانو خپلې جولۍ کې خیر واچوئ او دا مدارس وړه کارخانه دا مدارس وړې کارخانې مه ګڼئ دې کې ډېر لوی لوی پرزې تیارېږي دې کې شیخ القرآن تیارېږي دې کې شیخ الحدیث تیارېږي دې کې د قوم رهنماګان تیارېږي دې کې د قوم توجه راړولو والا تیارېږي قوم چې نن په کور کې جرګه کوي
د واده جرګه کوي، د غم جرګه کوي، د معاشرې د ژوند د تېرولو خبره کوي، د ښځو نه یو بل نه تپوس کوي چې دا په څه طریقې باندې وکړو. مسلمان سره زر دي، مسلمان چې کله تپوس کوي دی وایي د پیغمبر طریقه په واده او غم کې څه ده، څنګه وکړو. دا سره زر دي د چې د الله نبي نظر انداز کړی دی، د چې د الله کتاب نظر انداز کړی دی، د بوډۍ نه تپوس کوي. ومه ویسم که نه وړمه، هر تخبه وکړمه که نه کومه، زلمی په پالنګو خېژوم که نه خېژومه، زلمی ته څېره واچوم که نه اچومه، زنانه وایي نوکونه غټ کم که نه، څونډې لنډ کم که نه، کپړې تنګې کم که نه، یاره فیسبوک ګورمه نیټ ګورمه چې لباس څنګه وکړمه. ستا څه ضرورت دی؟ محمد رسول الله. تارخ رب العالمین داسې قیمتي رهنما را لېږلی دی چې هغه ستا لباس ښودلی دی، هغه ستا حلیه ښودلې ده، هغه ستا ژوند ښودلی دی، هغه ستا واده ښودلی دی، هغه ستا غم ښودلی دی. هغه بې وفا انسان دی چې د داسې مشفق پیغمبر نافرمان دی. هغه ته سړي کیسه کوله دی ملکانو، وی مولوي صاحب په عمره کې وم، په ما باندې الله په دې یوه میاشت کې 3 احسانات وکړو. مې ته بیان کا ما ته زر زر غوندې یو یې را باندې دا کړی دی چې زه عمرې له لاړم، کور والا را سره وه. که سړی ډېر مالدار وي چې الله یې خپل کور ته نه غواړي دی نشي تللی، او چې الله یې غواړي هېڅ سره دی لاړ شي. وی ښه مالدار یم خو رب نه بوتلم. وی سوالونه مې کول کور والا سره یې قبول کړم. یو احسان یې را باندې دا کړه. او دویم یې را باندې دا کړی دی په حرم شریف کې باب فهد ته مخې ته به دې دالان کې ناست ومه، سبا له مدینې ته تلمه. قصه خوندوره ده، لږه واورئ. سبا له مدینې ته تلم، یو سپین ږیری دی بابا په شانتې، یو سپین ږیری را پسې راغی، خواته مې کېناست، نوراني سړی راغی، پیژن مې نه کېدی شي خدای پاک چې ته په رشته په شکل انساني کې پسې رانیږي. بیا یې رانه تپوس هغه بابا رانه تپوس وکړو چې سترګې مې د باندې خوږې شي پاکستانی که څه ما چاو. ما ته وی چې عمرې له راغلی، ما ویل آو. ما ته وی مدینې ته تللی؟ ما وی چې نه، سبا مې روانګي د مدینې ته. بیا بابا راته وی چې زما خو د مدینې سفر پوره شو، زه واپس مکې ته راغلی یم، اوس به کلي ته ځمه، خو تا ته یوه خبره کومه، ته به سبا د نبي علیه السلام سلام لري؟ ما ویل آو. ما ته وی چې ته به هلته شرمېږي نه، تجرګي رخره الله، نو ته به سلام څنګه ووایې؟ سړي دومره غمجن کړم، دومره چې داسې پریشاني او داسې چپ کېدل چې د زندګۍ کې له معلوم شي. وی ما وی چې دا خبره خو بابا ستا ټیک ته، خو ما ته اوس طریقه وښایه چې چل وکړم. وی ما ته وی چې اوس داسې کار وکړه چې لاړ شه دا سنت دې واخله او د ګیرې د پرېښودو کلک عزم او اراده وکړه، او چې ته هلته لاړې په مدینه منوره کې به د الله په نبي سلام وایي، خو د سلام سره به الله ته دا سوال وکړي، یا الله خپل محبوب ته زما دا پیغام ورسوه چې ستا دا امتي ستا د حیا د وجې نه ستا سنتونه قلر شوی دی. یو کور والا سره مې سلام وکړه، هغې چې ما مه ګناهګاره وه، ګیره پرېږده. وی مولوي صاحب چې مدینې ته لاړمه کاره شو، قدرتي جړه راله او روضې سره ودرېدمه، خپل مخ مې پټ کړی و.
او بیا قشان دعا مې او ته ولېږله زمون خدا تمنا ده اے زما رونو سپینګیرو امزولو کشرانو من جدل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دا زمون کلک عزم اراده او یقین دی من به خپل نبی سره میلاویو او هغه به بل شان ملاقات دي او د خوشحالۍ ډلې تیاریږي او دا به راځي چې خپل نبی سره میلاو شو او راځي نن د ابراهيم عليه السلام ملاقات لزو دلته خلک یو بل راځه مشر راځي نن د پلان کې مولوی صاحب د پلان کې خان صاحب ملاقات هلته انبیاء ملاقات قیمتي دي ژوند داسې جوړ کړي او دا تذکیر دا علماء کوي اصحاب راغې الله نبی ته فرمایي وای الله نبی زما یو اشکال لے زما یو شک دے مالا آغا حلقا دا اللہ نبی تو فرمائی چا اشکال لے اشکال لے زما دا زړه تا پوری تړلې شوی دی ستانه بغیر ژوند نشم تیرولی چې ته راته یاد شي نو ستا د لیدونه مې بغیر اړه نه صبرېږي نو ستا دربار ته راشم پتا مې نظر ولګي د الله نبي نو زه مطمئن شمه اوس مې دا شک دی چې کله ته د دنیا نه لاړ شي او زم د دنیا نه لاړ شم او د قیامت میدان ولګي نو د آدم علیه السلام نه راواخله دا دې خوا ان تر قیامت پورې دا ټول انسانیت به موجود وي نو زما به ستا سره ملاقات نه کېږي نو د الله نبي هلته په ما سات څنګه تېرېږي په دې اشکال کې پروت ما زما د فقیر ملاقات په تاله څنګه درځي ما ګناهګار به تا سره هلته څنګه میلاویږي او چې ستا سره ملاقات نه کېږي نو د الله نبي زړه به مې چاودي د الله نبي فرمایي ته اوس لاړ شه او زه به تا ته ستا د دې اشکال جواب څه وخت وروسته درکړم سړی روان شو رب العالمین اسمان نه وحی رالیږي او الله فرمایي من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین آسو کی دا اللہ دا نبی تابدار دی دا رب العالمین تابدار دی دا اللہ دا نبی تابدار دی پا دنیا کی دے با پا قیامت کی دا اللہ دا نبی سر ملاوی گی صحابی بزے اطلاع لے گلا ویراشا اچرا استا جواب رب العالمین برنر لے گل لے ته زما تابعداري کوا زما په نقش قدم خپک دا زه چې پر کومه شان کوا ملګری استا ملاقات په دې دنیا کې امدا ده تب قیامت کې ما سره په دې میلاوي اغلین مپرې دی عقیده کې مپرې دی سنت کې مپرې دی طریقو کې مپرې دی گاوند کې مپرې دی کور کې مور پلار سره مپرې دی کم چې نبی ویلی دا هغه عمل کې راوړی خپل مور بلار قدر کوي خپل گاونډي قدر کوي گاوند لار کې متنګوي لار ورته متنګوا او په مرا تړه لوګي ورته متړه گاونډي ته بریک کې ونه غټه مناله داغه پټې ریچارډ کړ دې هغه یو ته فریاد کوي وای سړی زوره ورنه پټې لاله شړ کړې دې بل ته فریاد کوي دلته خو انسانانو ته فریاد دی خدا گاونډي ودی قیامت کې رب ته فریاد کوي بیا به رب نشله د خپل سیټ گاونډي او پیژنه د خپل بسترې گاونډي او پیژنه بیبي دی دا د خپل دیوال گاونډي او پیژنه د خپل پولی گاونډي او پیژنه د خپل لاري او دوبو گاونډي او پیژنه چرته داغه حق په خپل وګوي نسی نبی داسې ژوند پیش کړی دی
چې د دنیا په مخ ساینسدان د هغې مثال نشي پیش کولی. نبي داسې ژوند پیش کړی دی، د مینې او د محبت یې پیش کړی دی. نن چې ګاونډي د کور او ځي په سفر ځي کور یې خوشه پاتې کېږي، د ده دا زړه بهر په قرار نه دی، وایي زما ګاونډي بې وقوف دی، زما کور خوشي دی. قرآن نه دی خبر، دی د ګاونډي څوکیدار دی، دی به د ګاونډي کور ساتي، دی به د هغه عزت ساتي، او دی به د هغه د پورې د هغه د بچو دیکھبال کوي، او د مور پلار خیال ساتي. دا د قرآن فیصله ده. او په خپل کور کې په خوش طبیعتۍ زندګي تېروئ. زه به کتلي که نه دا بعضې سړی دی په کور کې داسې ژوند تېروي چې اکثر کور والی مزاحي هغه وایي چې په ژوند ژوندی وی او ستا په خولې کې مې چې ته خندا ولیدې ته کله خاندي. خو ابوزن کمتري را دی، هغه ټول عمر خفه دی، دنه کور والا چې ته خندا ونه لیده، د ماشومانو سره چې ته په سمه خولې باندې د دین خبرې ونه کړې نه د دنیا کور خلق دی تنگ دی د ده د اخلاقو نه، دی بد اخلاقه. قرآن دا وایي زما دوستانو عقیده ښیي، رب یو ګڼئ، قانون والا یو ګڼئ، حاکم یوازې هغه ګڼئ، الہ یوازې هغه ګڼئ، د شپې پاڅئ او رب العالمین ته جاړئ او دا ورته وایئ یا الله پاکه ستا نه بغیر زما بل د جړا او د فریاد ځای نشته. لا اله الا الله، الا بغیر سانا بل می د جړا ځای نشته، بل فریاد ځای نشته، او بل زما د حاجتونو د پیش کولو ځای نشته، زما د مشکلات ورکولو والا نشته، مال عزت ورکولو والا نشته، مال الواد ورکولو والا نشته، بر اسمانونو نه باران ورولو والا نشته، ځمکې نه فصلونو راوستلو والا نشته، زما سترګو غړولو والا بل نشته، زما تقاضې پریمانه کولو والا بل نشته، او زما ګیډه ډکولو والا بغیر ستانه بل نشته، سترګو کې نظر اچولو والا بل نشته. الله چې څه نعمتونه دي نو ستا دي، الله زما څه نشته، زه تش تورلاس یم، الله تا ته محتاج یم. دې ته عقیده د توحید بل چا سره نشته، د یو الله دی. او ما بکم من نعمت فمن الله، دا په دې قوم د رب احسان دی، دا په دې قوم د رب نعمتونه دي، دیو خپل خالق پیژندل دی. و د الله بندګانو څوک غوا ته په سجده دي، غوا چې متیازې کېدو ته سر نیولی ځان پېږدي، څوک غوا ته په سجده دي، څوک قبر ته په سجده دي، چا ځان له بت جوړ کړی دی بت ته په سجده دي، او څوک خپل مشر ته سر راکته کوي، څوک بادشاه ته په سجده دي، څوک د ونې نه چاپېره ګرځي، څوک د ونو پټونه خوري، څوک د بابا د قبر کاڼي په ځان باندې وایي، او چا ځان له د وړو او د چونې نه یو خدای جوړ کړی دی نو هغې ته په سجده دي، څوک نور ته سجدې لګوي، څوک ستوري ته سجدې لګوي، څوک نور ته سجدې لګوي. و د الله بندګانو په موږ او تاسو باندې د رب احسان دی چې موږ ټول په ټوله خپل رب العالمین ته سجده یو. دا د رب کرم دی که نه دی؟ صحابي د الله نبي زمونږ دا ژوند څنګه تېرېده، د وړو نه او ځان له خدای جوړ کړی و او په سفر روان و او هغې ته هم سجدې لګولې، نوره خرچه را سره ختمه شوه او هغه بوت پاتې شي چې کوم د وړو نه جوړ کړی دی. ملګرو صلاح وکړه چې اوس د ولږې خرابېږو، نو په هغه بوت باندې هم کاڼی را وګرځه، هغه هم ځان له وړه کړه او بیا هم په تبخي باندې د هغې نه ډوډۍ پخ کړې. د الله نبي دا څومره لوی کمقلتوب. زمونږ رب مهربان دی، زمونږ رب کریم دی، اور زمونږ رب عزت مند دی، اور زمونږ رب دینے والا ہے، ہم مانگنے والا ہے، ہم سے مانگنا اچھا لگتا ہے، رب سے دینا اچھا لگتا ہے. متا به غواړو او ورکوي، بل ورکولو والا نشته،
بل جړه او فریاد زین نشتا کده غده دا عقیده په منګ او تاسو د رب احسان دی قران سره دا جوړي قران سره راهنما پیجندل کیږي تاسو د دې پروګرام نهایت مشکور یو تاسو د دې اجتماع او تاسو د دې بچو د مهنت ابراهیم قاری سے د منګ سره پاتې شوی دی عثمان مفتی سے دلتا غنا سرمایه پیدا کړی دا د طلباو علماء دا کیر چا پیر راځو مدرسې ته زوم بلې ته عمر غلې ما ملګری لګیا دي د قوم توجه د مخلوق نه راړي خالق باندې جوړي د دې میشن ته توجه راړي دا داسې میشن دی د انبیانو میشن دی د صحابو میشن دی او زما سپینګیرو باباګانو زما رونو بایګانو چې څومره مدارس دي تعاون کوي او دا مدارس په خپل ځوان کې خاصه سمبالوي او دې مدارس له اساتذه ګوري دله شاګردان ګوري خپل خیراتونه باغې لګوي مړې کېږي چل وختې فریدا مخامه فریدا دنیا طلباري محتاج دي دین زکی سبب شیخ القرآنی باغه ولګوا استاد هغه په علم کې سبا یې صدا ساده مړی بږي صدا استاد بږي صدا مدارس ساتي دا صدقې جاری دي دا د کاری صاحب سره خنوي د مولوی صاحب سره خنوي د طلباو سره خنوي دا خپل جوړي کې خیره چولي دا ځان لتاو قرآن فرمائی وگلکی دے حازا ٹول پٹول قرآن تکی نہیں قرآن اولی زکا اللہ فرمائی حازا حازا دا جو تو حازا بلاغ للناس حازا بلاغ للناس حازا عزت للناس دا خود خلق دا پارا مانیا کتاب دے خلق جرم لذی قرآن وی نبازی خلق دروغ وی قرآن وی نبوائی خلق زنا کے قرآن وی نبکائی خلق شرک کے قرآن وی نبکائی او خلق بدعات کے قرآن وی نبکائی خلق سود اخلی قرآن وی نباخلی او خلق رشوت اخلی قرآن وی نباخلی خلق قتلنا کے قرآن وی نبکائی حازا عزت للناس بلاغ للناس عزت تو ایمانیاتن قرآن یو مضبوط مانیا دے تا دا جرمونو نہ منع کئی دا رب دا خلاف نہ دے منع کئی تا دا سی مضبوط کتاب ہے اللہ فرمائی آزا بلاغ للناس دا دا خلقو دا رسول کتاب نے صندوقونو کی المارو کی د ساتلو کتاب نه دی پوله پټی باندې په قسم کتاب نه دی جنې تغیږي کی دا چولو کتاب نه دی دا چراغله هاذا بلاغ للناس دا خلکو ته د رسول کتاب دی کنه دا م پټوا مولوی صاحب دا م پټوا مولوی صاحب تعویذونه باندې کار لګیږي مولوی صاحب کوړو منتر باندې کار نه کیږي دا ورسول غواړي دې قوم ته ورسول غواړي دا قوم دې ته تګي نه دی بنا چې ته او للناس ویلې خذو ته رسوا وړو ته رسوا زړو ته رسوا جوان ته رسوا بادشاہ ته رسوا گدا ته رسوا هاذا بلاغ للناس دا دې چانه پټولو کتاب نه دی دې چانه او اللہ فرمائی دا چل راغلے بارنا دا خلقو غرص خدا دے چا قسم بکوں دا دیل راغلے ناوی جنہی تویغی گا کیا چھو دیل راغلے مڑو پسی بیو آیوں دیل راغلے وجل کی بے برکت دپا رکھ دو نا بلکہ اللہ فرمائی وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيُنْظَرُوا مجھول لے کے معلوم دے گا مجھول لے وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيُنْظَرُوا بِهِ پدی قرآن دے خلق کو یرولے شی منذر بسوک بھی فائل کو معلوم نہ دے کنا
عموم دے بگی اول منذر پا قرآن سرا در رب العالمین نبیوں آغا نبی دا قرآن خلق دا بیان کرے وس عالم نے دا قرآن خلق دا بیانی او قرآن نا دا بیانولو مقصد اخکارک مقصد دا دے وَلْيُنْظَرُوا دا بہتو میں شرک چاہو کو یارو تا بیان کا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ د مشرک مثال داسې دی لکه اسمان نه چې سړی رارتاو شي په ځمکه ولګي تس نشي او مارغان راشي او غوښې وخوري شرک دومره بېکاره څیز دی او تاسې ورته ووایه ولینظروا به په دې مو یروا من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چې شرک وکړو رب العالمین په د جنت حرام کړی دی نو چې غلا یې کړه دی به څنګه رہے وایه قرآن ویلی دی چې څوک غلا وکړي او دا د لسو ریالو نه بروي او د چې یو شی پټ کړی دی قیمت یې دومره دی چې د لسو درهمو نه بر دی نو قرآن وایي لاس دې پرېږده د باندې دلته یاره راشي چې لاس مې پرې کېږي دا خو ولینظروا دی ولینظروا دې سره خلکو ته یاره ورکړه زنانو ته یاره ورکړه بورکه نه به سره وي پړونه نه اچوي مونځ نه کوي دروغ وایي خپل خاوند نه علاوه بل ته ګوري دې له زیری ورکړه دې له یاره ورکړه قرآن دې له هم یاره ورکړې ده دا دې دا چلونه نه کوي مزید تفصیل ته نه ځما او الله فرمایي یو مقصدی خبره قرآن دا کوي ولیعلموا دی سره د ولینظرون لاندې نه کو بلکې دا ولیعلموا انما هو اله واحد په دې به یوازې انصار نه چې ته نظر انداز کی بلکې هر مسلمان هر انسان دې ځان په دې خبره پوهه کی چې زمونږ او تاسو مشکل کشا او زمونږ او تاسو د سیدی قابل زمونږ او تاسو حاجات سر کولو والا ذات بغیر د الله نه بلو ریزان پوهه بل چاته بنا جاړه بل چاته برا مدد سره وای او قرآن فرمایي اخیری دادا اسیو تو بنا کې نه پدې وګراشي پدې لاړ شي داسې بنئ بلکې ور فرمایي وليذكر اولو الالباب قرآن دې لراغله چې دا خلق د قرآن نه تاسې توجه سره کینی چې دې واپس زینو دې د ځان سره ټولې ډکې اوسي تذکرو کی لیکن قرآن هغه چاته نصیحت کوي قرآن هغه چاته فائدہ ورکوي من کان له قلب ذلك ذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید تو خبرې شوي درې قرآن هغه چاله نصیحت دی هغه چاله فائدہ ده هر چاله فائدې نور کوي یو سړی داسې راغلی دی په ګڅه باندې قرآن ته ګوري بل چا سره ناست دی خپل نه راخلي خپل نه راغلي قرآن وایي زه مړه ستا منه تاله زه راځمه که راته ګورې درته ګورم که راته نه ګورې پروا دې نه راځي زه به تاسو کومه نه قرآن ته به ځان محتاجه کړي الله نه به غواړي الله دا نعمت ماله راکړه او الله درکړي هغه سړي له قرآن فایده ورکوي من کان له قلب چې عقل پکې ذکر د محال مراد دې څه دی حال دی زړه کې عقلي چا کې عقلي لیونی نه وي دی د قرآن نه فایده اخلي او القى السمع او د پاره د ترقۍ دی د عقل سره غوږ مې ښودلی دنیا عقل مندي وایي سپوږمۍ ته وخاته قرآن له بیا هم فایده نه ورکوي ده کې عقل شته خدای قرآن نه اوري قرآن نه اوري قرآن دله فایده نه ورکوي دی د عقل سره قرآن ته غوږ هم کېږي او بله دا ده هو شهید عقل هم شته لیونی نه دی غوږ یې مې ښودلی دی خو د زړه غوږونه یې دلته نه دي ناست دلته دی خاموش دی عقلمند دی لیکن زړه یې په کراچۍ کې دی قرآن دله هم فایده نه ورکوي همتن قرآن ته متوجه شه طالب سره یو ځل هدایت نه شو
ما مسله وکړه طالب غافل و نو لګیا دی سره پین سره لوبې کوي مې طالب پوه شوې وی او مولوي صاحب پوه شوم دروغ وي پوه شوم مې څه مې وي زه ووایم وی رښتیا ووایم مې ووایم وی نه یم پوه شوې مې رښتیا اوس دویم ووایم چېرته تللی وې وی مولوي صاحب رښتیا ووایم څه خو به وایم نه وایم وی کراچۍ کې وم دی نه پوهېږي د کیا کلم شته غوږې مې خل نه خو د فکر بل دی فکر دکان سره دی ګاډي سره دی پټي سره دی کټي سره دی د نه نصیب الله نصیب کېږي ټوله توجه ورکړه قرآن ته زموږ دا بعضې اهل لطایف بیا په دې ځای کې یو درې خبرې لیکي د سړي درې قسمونه دي وایي د انسان څو قسمه دي درې قسمه دي یو انسان نه کامل دویم نیمګړی دویم نه سړی یو کامل سړی یو نیمګړی سړی یو نه سړی یو کامل سړی دی یو نیمګړی سړی دی یو نه سړی دی کامل سړی هغه دی چې دی په خپله پوهېږي عالم دی لیکن چې کله بل څوک قرآن بیانوي نو دی ورته بیا هم کښېني اگر چې دی ښه پوهېږي خو دکې بیا جدیده ناست دی دا کامل سړی دی یو نیمګړی سړی دی په خپله پوهېږي بل ته غوږ نه ږدي پکې کله کله تکبر راشي جرګمارې ما زما د دې فقیرانو خبرو ته څه ضرورت دی او د بادشاه خبرې خو قرآن دی دی په خپله پوهېږي بل ته غوږ نه ږدي دا نیمګړی سړی دی درېم هغه دی نه په خپله پوهېږي او نه بل ته کښېني دا نه سړی دی څه دی قرآن ته کښېنئ او خپل بچي رالېږئ زه د دې نوجوانانو مولیانو زه د دیو ډېر مشهور یم او دیو ډېر بهترین عمل شروع کړ ستاسو دا نن اجتماع ده چې را جمع کړه ده یا د الله بندګانو ستاسو دا وخت دی علماو قیمتي کړ دی تاسو کله را جمع کېدئ یو تحریک جوړ کړه تاسو دې ځای کې قرآن ته کښېنولی او تاسو ډېر قیمتي خلک یې یقین کوئ ډېر عزتمند خلک یې اورېدونکي خلک یې ستاسو عزت دی الله نور هم سیوا کړي او ستاسو مینه دی الله د قرآن سره نور هم زیاته کړي او دلته چې کم دی علماو مدارس شروع کړي الله دې دا ستاسو ټولو صدقې جاریه وګرځي او زما دوستانو موږ او تاسو فقیران یو موږ او تاسو مسکینان یو او موږ او تاسو د رب غلامان یو او صحیح غلام یو منئ او غلام نه مالک نه بغیر خوب نشي کولی غلام نه مالک نه اجازه نه بغیر متیازي نشي کولی او غلام نه مالک نه اجازه نه بغیر د خپل کور والا خواله نشي تللی زمونږ او ستاسو حقیقي غلامي د رب العالمین چې هغه اجازت نه یې کړی کور والا له خواله نه شو تللی چې هغه به خوب نه ویلی نه شو وده کېدی چې هغه زمونږ خوب په کم ځای ختموي چې سهار دی بانګې ویلی دی والله که وده کېدی شو چې وده کېږو مونځ رانه کېږي دوزخ ته روانېږو غلامان یو د رب غلامان یو د رب غلامان او څوک چې د غلامۍ ژوند نه تېروي پریشانه وي دی چې د خپل مالک نه ماني پریشانه وي د خوله د هغه لاس کې ده د سترګې د هغه لاس کې دي د ګردې د هغه لاس کې دي د رګونه د هغه لاس کې دي د والونه د هغه لاس کې دي د مال د هغه په لاس کې دی دی د غلامۍ ژوند نه تېرې دی به پریشانه وي الله دې تاسو موږ د ټولو پریشانونو وساتي او رب دې تاسو موږ فقیران په خپل فضل و کرم معاف کړي او په ژوند کې دې الله زموږ نه داسې کارونه وکړي چې هغه خوشحالي او دا مختصر ژوند دې الله زموږ او ستاسو د خپل کلام په خدمت کې او د حلال رزق د ګټلو په خدمت کې تیر کړي واخر دعوانا الحمدلله